او من کان میتن ایا غسوک چې وی مړ فاحییناه پس ژوندې کړو مونږ هغه وجعلنا له نورا او ور کړو مونږ هغه ترنا يمشي به ګرځي پاغه سرا فی الناس په خلقو کې کمم مثلو پشاند هغه چا کې دی شی فی ظلمات چې پتیارو کې وی ليس بخارج منها نوی وتن کی داغینا كذلك دغشان زگین للکافرین ډول کړي شوی د کافرانو ته ما كانوا يعملون هغه څه کوي بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون صدق الله العظيم دین مخ کی آیتون مبارکوں کی اللہ جل شانہ د شرک چکم باطل مشرکین و چکم باطل عقائدو چاغي کې د غیر الله په نوم باندې ذبیحه کول او د اسلام چې کوم صریح حکمونه دي احکاره حکمونه دي دا غینا انکار کول الله تبارک وتعالى پاغي باندې رد فرمایل او دا حکم فرمایل چې تاسو ظاهری او باطینی دا دوانه قسمه گناهونه پرېږدي او چې کوم خوراک او کوم ذبیحه او کوم څه چې د الله نه سوا د بل چا په نوم باندې ذبح کړی شي نو هغه مخوري هغه حرام دي او کچری تاسو دغه مشرکانو اطاعت کوي د دوی خبره منئ نو تاسو به هم مشرکان وګرځئ اوس په دې آیت کریمه کې الله جل شانه په دې آیت نمبر 123 کې د مؤمن او د کافر مثال بیان کړی دی چې د مؤمن مثال دا سړي چې یو سړی مړوي او هغه ژوندې کړی شي او بیا هغه ته رڼا ورکړی شي د ګرځېدو د پاره د تیارې د پاره د لارې د سفر د پاره د تګ را تګ د پاره چې په تیارو کې رڼا ځان له پکار راولي او د هغې رڼا په ذریعه باندې دی ګرځي داسې کس او دویم هغه کس دی چې هغه پټه په تیاره کې پروت وي پټه په تیارو کې پروت وي او د هغې نه د وتو لاره ورسره نه وي نو چرې هم دا نشي برابرې دي دغه شان الله جل شانه ډولې کړی دی ښایسته کړی دی د کافرانو د پاره د هغوی هغه عملونه او من کان میتن ایا هغه څوک چې وي مړ فاحییناه پس ژوندې کړو مونږ هغه وجعلنا له نورا او ورکړو هغه ته رڼا یمشي به ګرځي پاغې سره فی الناس په خلکو کې کمن پشان د هغه چا کې دی شي کمن مثله پشان د هغه چا کې دی شي فی الظلمات هغه په تیارو کې وي لیس بخارج منها او نبی وتن کې د هغې نه کذالک دغه شان زین للکافرین ډولې کړی دی مونږه کافرانو ته ما کانوا یعملون هغه عملونه چې کوي او من کان میتا الله تبارک وتعالى مثال د مؤمن او د مشرک ذکر کوي د مؤمن مثال
دا سیدې لکه چې دی مخکې د ایمان نه د شرک او د کفر په تیارو کې پروتو الله تبارک وتعالى د کفر او د شرک تیارو نه دی رويستو وجعلنا له نورا فاحييناه پس ژوند کړو منګه وجعلنا له نورا او ورکړو منګه هغه ته رڼا د ایمان نور او د ایمان رڼا ولا ورکړه يمشي به في الناس دغه رڼا په ذریعہ باندې دی په خلکو کې ګرځي نو د ایمان نور او د ایمان رڼا دا د الله سبحانه و تعالی په نعمتونو کې ټول نه لوی نعمت دی او هر مسلمان لرا په دې نعمت باندې همیشه د الله جل شانه شکر گزار اوسېدل پکار دی ځکه چې په تمام نعمتونو کې لوی نعمت هغه د ایمان نعمت دی او د الله تبارک وتعالى نه د زوال ایمان چې کوم عذاب دی او د الله تبارک وتعالى د طرف نه چې کوم ازمایش او عذاب د ایمان د زوال په صورت کې راځي دا غینه پناه غختل پکار دی نو لہذا دغه نور د ایمان دی الله تبارک وتعالى د دې ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی فرمائی یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم دغه ورځ باندې دا منافقان با مؤمنانو ته وی چې انظرونا لږ مونږ ته وګورئ نقتبس من نورکم چې مونږ ستاسو د ایمان د نور نه د ایمان د رڼا نه لږه فائدہ واخلو ځکه چې د حشر په میدان کې د رڼا د پاره او د نجات د پاره د خلاصې د پاره چې کوم سیزوي هغه د ایمان نور وي او هر طرف ته ټپ تیار وي او هر طرف ته چې دی هغه مشکلات وي هر انسان د خپل د ګناهونو په مقدار کې په خلو کې ډوب وي دی وخت کې به د منافقین مؤمنانو ته به وایي چې انظرونا نقتبس من نورکم تاسو مونږ ته لږ وګورئ لږ مونږ طرف ته مخ راواړوئ چې ستاسو د ایمان نور نه مونږ هم رڼا واخلو په دې وخت کې مؤمنان به دوی ته جواب ورکوي قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا تاسو لاړ شئ دنیا ته دا رڼا د ایمان دا رڼا د هدایت دا نور د ایمان چې دا په دنیا کې ملاويږي فضرب بینهم بسور له باب بیا دغه منافقین او د مؤمنانو په منځ کې به دیوال اواله شي باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب بیا دغه منافقین طرف ته دغه عذاب وي او دنه طرف ته مؤمنانو مخلص مؤمنانو د پاره دغه رحمت وي لہذا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک دعاګانو کې چې کوم مشهور دعا ده اللهم اجعلني في قلبي نورا وفي عيني نورا د لاس د پاره د لاسونو د پاره د سترګو د پاره د زړه د پاره او د ټولو اندامونو د پاره د الله محبوب پیغمبر دعا کې چې الله زما زړه د نور نه ډک کی زما سترګې د نور نه ډک کی او زما غوګونه وفي سمعي نورا زما غوګونه د نور نه ډک کی او زما لاسونه د نور نه ډک کی د ټولو اندامونو د پاره د الله محبوب پیغمبر د ایمان د نور او د رڼا سوال کوي ځکه چې دغه د ایمان رڼا چاته ملو شي نو دته د ګناه او د نیکی په منځ کې ورته تمیز پیدا شي د حلال او د حرام په منځ کې تمیز پیدا شي د جایز او د ناجایز په منځ کې ورته تمیز پیدا شي نو لہذا د ایمان نور دا د الله تبارک وتعالى په نعمتونو کې ټول نه لوی نعمت دی
نو لہذا الله جل شانه په دې آیت کریمه کې د ایمان چې کوم رڼا ده کوم مؤمن ته ملاو شي دا غي مثال د کافر سره ذکر کړی دی یو سړی مړوي هغه ژوندې کړی شي هغه ته رڼا د پاره یو نور ورکړی شي د رڼا یو سیز ورکړی شي چې هغه پاغي باندې پتیارو کې ګرځي نو دا کس او بل طرف ته هغه کس چې کم په ټپو تیارو کې پروت وي او دا غینه د وتو سلار نه نه سویني نه اوري په ټپو تیارو کې پروت دی وتی دا غینه نشي نو دقه مثال د مؤمن موحد او د مشرک کافر دی نو لہذا الله تبارک وتعالى فرمایي چې کذالک زینا للکافرین دغه شان ډولې کړي شوی دی خیسته کړي شوی دی کافرانو د پاره ما کانوا یعملون هغه عملونه چې هغه کوي دا د الله جل شانه یو لوی نعمت او یو لوی احسان دی چې یو انسان ته داغه د ایمان ادراک او احساس ورته وشي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کېږي چې یا رسول الله مونږ ته وسنګ پته لګي چې زموږ زړه کې ایمان شته او کنيشته دا الله محبوب پیغمبر فرمایي چې اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن چې کله یو ستا نیک عمل تعالی را خوشاله کی او ستا ګناه تعالی را خفه کی نو پوه شې چې ته مؤمنی ځکه د مؤمن زړه هغه په نیک اعمالو باندې خوشاليږي چې کله زړه کې ایمان وي چې کله نیک عمل وکړي نو زړه خوشاله شي او چې کله نیک کار وویني نو زړه خوشاله شي او هغه نیک عمل کوون کې بل څوک هم وي نو د زړه ورته خوشاليږي او په دنیا کې چې په هر ځای کې د خیر کار کیږي د نیکی کار کیږي د زړه ور باندې خوشاليږي او چې کله په زړه کې نفاق وي په زړه کې کفر وي په زړه کې تیاره وي نو بیا په د باندې د نیک اعمال چې په هر ځای کې کیږي په د باندې بدلېږي او د ګناه په ماحول کې خوشاليږي او د نیکی کولو سره خوشحالي ورته نه حاصلېږي او د ګناه د وجه نه ورته غم نه حاصلېږي ځکه زړه باندې مهر ووهلی شي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه نو لہذا د الله تبارک وتعالى په نعمتونو کې یو لوی نعمت هغه ده چې الله جل شانه یو مؤمن ته دې خبر احساس ورکړي چې نیکی سره د زړه خوشاله شي او د ګناه سره د زړه غمجن او خفګان پاږي کې راشي دا د ایمان نه خده او من کان میتن ایا سوک چې وی مړ فاحییناه پس ژوندې کړو موږ هغه وجعلنا له نورا او ور کړو موږ هغه ترنا يمشي به ګرځي پاغه سره فناس په خلکو کې کمم مثلو پشاند هغه چا کې دي شي په ظلمات چې پتیارو کې وي ليس بخارج منها نوی وتن کې داغینا كذلك دغشان زين للكافرين دولې کړي شوی د کافرانو ته ما كانوا يعملون هغه څه چې کوي